یا قوم ازما قوما اعملوا عمل کوي تاسو کار کوي تاسو علی مکانتکم په خپل ځای باندې و انی عامل زه کار کوم په خپل ځای سوف تعلمون ضرب تاسو ته معلوم شي من یاتیه چې په چا راځي عذاب او عذاب یخزیه چې رسوا به پیغی لره ومن هو کاذب او هغه څوک چې هغه دروغجن دي ورتقبوا نو تاسو انتظار کوئ انی معکم رقیب بشک زه هم تاسو سره د انتظار کوونکی یم ولما جاء امرنا او هر کله چې راغی زموږ حکم نجینا نو خلاصې ورکړو موږ شعیب علیه السلام ته والذین آمنوا معه او کسانو ته چې ایمان یې وروړو د سره برحمت منا په خپل رحمت سره واخذت الذین او ونیول موږ ظالمان واخذت الذین ظلموا ونیول هغه کسان چې کوم ظالمان صیحة غیبي چغې فاصبحوا بیا شل فی دیارهم فاصبحوا بیا شل دوی سبا فی دیارهم په خپلو کورونو کې جاثمین مړه پرېوتونکي کأن لم یغنوا فیها لکه چې دوی اړې اوسېدلې نو په هغې کې الا واورئ بعدا لمدینه لرې شول د رحمتنا مدین والا کما بعد ثمود څنګه چې لرې شو ثمودیان نو بالاخر شعیب علیه السلام ورته وفرمایل چې یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل تاسو په خپل کار کوئ زه خپل کار کوم سوف تعلمون ډېر ژر به تاسو ته معلومه شي من یأتیه عذاب هغه چا چې راشي عذاب ته الله یخزیه چې رسوا به کړي هغې لره ومن هو کاذب او هغه څوک چې هغه دروغجن دی ورتقبوا انی معکم رقیب تاسو انتظار کوئ زم تاسو سره انتظار کوونکی نه یم نو لهذا د الله تبارک وتعالی عذاب چې کله په چا باندې راشي نو هغه ذلیل او رسوا دي څرنګه چې قوم عاد قوم ثمود او دغه شانتي نور قومونه قوم لوط واقعات دي نه مخکې ذکر شو نو عذابا یخزیه عذاب چې هغه رسوا کوونکی وي د الله عذاب نو یو مؤمن همیشه د الله تبارک وتعالی د عذاب نه پناه غواړي ځکه عذاب د وجه انسان رسوا کیږي په دنیا او آخرت دواړو او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه غوښتلې د الله جل شانه د عذاب نه او د الله تبارک وتعالی د عذاب نه مؤمن بچ کیږي په توبه او استغفار سره وما كان الله معذبهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله رب کائنات خپل محبوب پیغمبر ته فرمایي چې زما محبوب پیغمبر تر څو چې ته په دوی کې موجود یې زه دوی ته عذاب نه ورکوم او تر څو پورې چې دوی استغفار کوي زه دوی ته عذاب نه ورکوم نو کثرت سره استغفار هم د الله جل شانه د عذاب نه بچ کولو ذریعه ده او چې کله ولما جاء امرنا هر کله چې حکم د الله جل شانه راغی د عذاب نجینا نو خلاصې ورکړو موږ شعیب علیه السلام ته والذین آمنوا معه او کسان ته چې د سره ایمان ولا ورسره برحمت منا په خپل رحمت سره په خپل رحمت کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې هیڅ یو انسان چې د جهنم نه بچ کیږي د الله د عذاب نه بچ کیږي او جنت ته ځي نو هغه اگر چې انبیاء کرام وي صحابه کرام وي اولیاء کرام وي صرف او صرف د الله تبارک وتعالی فضل او کرم او رحمت سره به دوی جنت ته داخلي چې کله د الله محبوب پیغمبر دا فرمایل صحابه کرام ته پوښتنه کوي یا رسول الله تاسو هم د الله په فضل او کرم او دغه په رحمت جنت ته داخليږي ارشاد فرمایل چې او زه هم د الله جل شانه رحمت سره دغه په فضل او کرم سره به جنت ته داخليږم اگر چې ظاهري دخول جنت لپاره جنت ته لپاره ظاهري اسباب اعمال دي خو دي اعمال سره سره د الله جل شانه فضل او کرم او احسان دا کېدل ضروری دي ځکه د همیشه د الله جل شانه نه دغه د الله تبارک وتعالى نه د رحمت سوال کول د سلامتیا دعا کول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام د الله تبارک وتعالى نه د سلامتیا سوال کول د الله جل شانه نه دغه د فضل او د الله جل شانه د رحمت سوال کول دا ضروری دي والذین آمنوا معه برحمت منا دي خبره طرف ته اشاره ده چې څومره نیکوکار نیک اعمال کوي دا په خپل قوت او طاقت او په خپل کمال سره نشي کولی دا د الله جل شانه په توفیق سره کیږي دی وجه نه چې کله هم یو کس په ګناه باندې ویني یو کافر په کفر باندې ویني یو مشرک په شرک باندې ویني یو نافرمان په نافرمانی باندې ویني نو په هغې باندې تکبر او غرور باندې کوي چې دا کمقل دی بیوقوف دی ځکه لګیا داسې کار کوي نه بلکې دا قابل رحم دی الله تبارک وتعالی ته د نیکۍ توفیق غوښتی دی رب کائنات د ده په مقدر کې دا څیز لیکلی دی چې دی بدبختۍ طرف ته عذاب طرف ته نافرمانۍ طرف ته روان دی او په خپل ځان باندې د الله رب العالمین شکر ادا کوي چې زما رب په ما انعام کړی دی احسان کړی دی چې ما ته د نیکۍ توفیق راکړی دی وما توفیقي الا بالله نو چرې هم یو کافر ته یا یو مشرک ته یا یو ګنهګار ته په دې نظر باندې کتل چې دا بیوقوف دی کم عقل دی نه پوهېږي نو دا ټیک نه ده الله رب کائنات که چرې اوس موږ او تاسو نه خپل توفیق واپس واغشتو او موږ خپل نفس ته حواله کړو نعوذ بالله یا خپل عقل ته حواله کړو د انسان په منټونو کې بلکې په سکندونو کې ګمراه کیږي نو چې دا څومره د نیکو اعمالو توفیق ملایږي زموږ او تاسو ته یوه سجده دا د الله رب العالمین کرم دی فضل دی توفیق دی احسان دی په دې باندې د الله جل شانه شکر ادا کول پکار دی رب کائنات چې چانه ناراضي هغه ته د سجدې توفیق نه ورکوي چې روټۍ پې نه بندوي رزق پې نه بندوي بلکې د سجدې توفیق دی واخلي
د عبادت توفیق دی واخلي د نیکو اعمالو توفیق دی واخلي نو لهذا برحمت منا کې دې خبرې طرف ته اشاره ده الله رب کائنات شعیب علیه السلام سره کوم خلک بچ کو والذین آمنوا معه برحمت منا د الله جل شانه په رحمت سره واخذت الذين ظلموا الصيحه ان والظالمان لا تشغي یو غیبی چغی راغی چې دې زړونه ورسره وچودل او هلاک شو فاصبحوا في ديارهم جاثمين چې سحر کېدو ټول خپل کورونو کې مړه پراته یا خو هغه محلاتو چې دوی پکې عيش او عشرت ژوند کو او هر قسمه ناز و نعم ورته موجود او یا هغه چې سحر کېدو ټول خپل کورونو کې داسې مړه پراته دوی باندې فاخذتهم الرجفه قران مجید یو ذکر راځي چې دوی باندې زلزله رااله او فاخذهم العذاب يوم الظله درې قسم عذابونه په دوی باندې راغلي او ریاضو کې دوی باندې چې هغه سیلې راغی او دغه شانتي زلزله پیراله یو غیبی چغه پیواله نو څنګه چې سمودیان هلاک کړل شو الا بعدا لمدين كما بعد ثمود د الله د رحمت نه د مدین ولا خلق هم لري شو خپل کفر او د شرک او په ناب تول کې معاملاتو کې ګډوډ کول د وجنه دوکدهي او ملاوت کول د وجنه ناب تول کې کمی کول د وجنه د الله په عذاب کې گرفتار شو موږ تاسو لپاره ترغیب دی چې مسلمان خپل ایمان سره او صحیح عقیده سره په کاروبار کې په تجارت کې په معاملاتو کې به دوکدهي بنه کوي یعنی دا دوکدهي او فراډ او ملاوت او ناب تول کې کمی دا هم د الله جل شانه د عذاب والقوم د کفر او شرک سره په تجارت کې هغه کم دوکدهي او نابتول کی کمی دوی کو دا غینا منع فرمایل او دا هم تو فرمایل چې تاسو دا عمل په مقدس مکه باندې د فساد او د انتشار ذریعہ جوړی کی لګیا دی د قوم د طرف نه پکار خدا و چې دوی دا شعیب علیه السلام دا دعوت تسلیم کړي وي هغه باندې لبیک ویلې وي خو دوی د حضرت شعیب علیه السلام په دې دعوت باندې نه دا چې صرف انکار یو کو چې حضرت شعیب علیه السلام ته دا وی چې موږ کې ته د ټولو نه کمزور ترین سړی او کستا د قوم قبیله او استاد برادری زموږ په مذهب باندې نه وي نو موږ به ته سنګسار کړی شعیب علیه السلام ډېر فصیح او بلیغ خطیب الانبیاء ورته ویل شي په خطابت کې ډېر ښایسته او ښکلي انداز کې بیان کو ډېر د محبت نه ډک بیان یو کو خپل قوم ته چې زما د رب په حضور تاسو توبه وباسئ استغفار وکړئ زما رب چې ډېر زیات رحم کوونکی او ډېر زیات محبت کوونکی ذات دی بیا دې قوم ورته ووایي چې ای شعیب علیه السلام موږ ستا په ډېرو خبرو باندې نه پوهېږو دا ته څه وې نعوذ بالله دا صرف د استهزاء دپاره دوی حالانکې د شعیب علیه السلام یوه جمله هغه د حکمت او د بصیرت نه ډک نو چې کله حضرت شعیب علیه السلام د دوی نه ناامیده شو او دوی ته وفرمایل چې زما د دې خاندان او زما د قوم دومره لحاظ ساتئ او د الله جل شانه د ذات لحاظ نه ساتئ تاسو د هغه نه یېرېږئ هغه هم شاته غورځولی دی نو چې کله د دوی نه ناامیده شو نو اوس ورته د عذاب هغه خبر اورئ شعیب علیه السلام